دا زه نه پېژنم کسان مې کېنولي دي دار پاتې شوي دي هغو په خرڅ کړي دي غنم سرې خرڅې کړي دي کنځلې راته پکې نه کړي چې وروره تاسو تنګول دا ده ته یم چې دا تصویران دي دا د اوبو د لاسه خراب دي دا د کچه کورونه دي دا د باران د لاسه خراب دي انکار وایي موږ دا نه وایو چې زموږ په لاس کې وشي خو موږ وایو چې حقدار ته وشي د هغې په باره به زه دا خبره وکړم چې د زراعت اګریکلچر والا چې کم زمونږ په ویلیج کونسل کې د نورو په باندې نه یم پوه چې سټل شوی سټل نه چې کم یو ایس ایډ والا فنډ و په هغې کې زما په ترو خو کم از کم یو بورې لا اله الا الله محمد رسول الله چې ما نوم ورکړی او زما په ترو کړي کم از کم ما نومونه ورکړي د 300 ورته یو بورې چې کم یو بورې سره میلاوي ده دویم چې کومه سروې دي کړې د سیلاب دپاره دي وایي زه تللی وم د سیلاب دپاره دا فنډ راغلی دی زمونږ په ویلیج کونسلو کې چې د سیلاب د چا نقصان شوی لا اله الا الله محمد رسول الله هغه ته میلاو شوی هغه ته نه دی میلاو شوی یو سروې شوې ده داسې ما ته خو دا ویلي شوي چې سروې شوي داسې سروې شوې ده چې په هغې کې مړه کسان 6 کاله 7 کاله مهینني مړه کسان پکې راغلي د هغو په نوم باندې شی وتی دا د خپل ویلیج کونسل بوکارۍ 2 د هغې دا خبره کوم هغه وتی دی د هغې هېڅ پته نه لګي چې چا کړي ده چا نه ده کړي ځکه چې په دې ټایم باندې شی مړه کسان به پکې نه راتلل زما سره پکې رابطه وشوه وایي ستاسو د کوکارۍ 80 ټوکنې دي په هغې 80 اول زه تلم نو ما چې چا لیکلي دي هغه مې ټوکنې ویشي ما خو نه دي لیکلي 80 ته نه چې حق حقدار ته ورسي زه خو پرې نه یم پوه چې چا لیکلي ما یې ټیک ته تاسو وله ورکړئ خو بیا زه د دغه دپاره لاړم کسان به دفتر ته تللي چې د کلي چیرمین نه ولي نو چې زه لاړم هلته کې ټوکنې ما ته په حواله شوې په هغې کې اوس هم دا ټوکنې زما سره پاتې دي 15 دا زه نه پېژنم کسان مې کېنولي دي ټلیفون کوو څوک پنجابی رالي څوک پېښور کنځلې راته پکې نه کړي چې وروره تاسو تنګول دا دسته په دویم ورځ ټلیفون کوي چې ستا سره ده او ستا سره ده او ستا سره ده لکه دا بیخي مذاق شوی دی د دې تحقیقات وشي کم از کم زموږ په کلي کې چې کم شوي دي ښه لکه حقدار کسان نه و هغو راغلي دي او هغو ناحقه کسان حقدار پاتې شوي دي هغو په خرڅ کړي دي غنم سرې خرڅې کړي دي د دې ښه زه دا قرارداد پیش کوم په ریټن کې به هم درکړم چې د دې ظلم د دې مخنیوی وشي او د دې تحقیقات وشي دویم خبره ده اکثر زموږ دا ګرونونه په مخ ورانېږي اوس هم په ګراسي ګرون کې هم کار سټارټ کوي بلوګرام په ګرون کې هم دی په کال کې په ګرون کې خامخا 2-3 پیرې کار کېږي دا پیسې زیاده میر صاحب دوم دا خواست کوم چې داسې یو مربوط پالیسي روغه شي چې په هغې کې د دې مخنیوی وشي ایدې زمونږ چې کوم جنازګاه و په نینګوره کې هغه په دې کال کې یو پیره وران شو اوس بیا رغېږي نو چې دا په یو پیره باندې دا سیسټم کېږي هغه به ډېر سیوا ښه خبرې د واسه متعلق خبره کوم زمونږ شیدا صاحب ناست دی او د شیدا صاحب معنی دا ده چې خوږ سړی و خو موږ د موږ له هغه شیدایي را نه کړه بغیر موږ ته توقع کوو او د هغې وخت نه لګیا د 2015 نه زه په خپله د کلیوالي علاقې سره تعلق ساتم زمونږ مین چې کم د کوکارۍ اډه ده په هغې کې یو ځای وران دی د هغې یو 40 پیرې ما ټلیفونونه کړي دي څوک نه دي راغلي د دې ځای نه به یې اوس هم قیس اخیستی دي که دا چیرې چیرمین صاحب موږ به بیا په دې ځای کې د خپل دا نور چیرمینان به هم ناشي د ویلیج کونسل د مینګورې ښار هم تباه دی په واسه کې او زموږ دا کلیوالي علاقې چې دي نو دا خو بیخي تباه دي د سراړو څوک راځي نو موږ چې کم دغه دی د دې ځای نه کم چیک ځي په هغې کې به موږ پولاو مخالفت کوو زموږ د ویلیج کونسل د ویلیج کم کسان چې هغه موږ پولاو مخالفت کوو موږ دغې پیسو ته چې زموږ کار نه کېږي موږ دغې قسط ته او دغې پیسو ته موږ نه یورو حقیقت دا دی چې بحرین او کالام د مټې پورې دا ډېر متاثر شوي دي او دلته کې چې په مینګوره کې کم راغی نو د دې مین دغه چې و زموږ علاقه وه کوکارۍ سنګر جامبیل ما لیسټونه ورکړي دي قسم دی که یو کس له زما په لیسټ باندې یو کس له امداد نه دی دغه شوی اے سی صاحب لکه څوک تلي په خپله مرضۍ باندې ویکار کړی هغه لکه په خپل ترو باندې چا دغه کړي غټ غټ خلک هلته کې پراته دي چا له به یې ټینټ ورکړی و چې د چا نقصان شوی دی سره د تصویرانو ته یم چې دا تصویران دي دا د اوبو د لاسه خراب دي دا د کچه کورونه دي دا د باران د لاسه خراب دي یو کس ته د هغې دغه نه دی شوی دریم موږ وایو چې زموږ د کمیټۍ
چې کوم دغه دی د میر صاحب هم دا ویژن دی چې موږ به خپل کمیټي چې دا یو خودکفیله او کفالت طرف ته به بوځو. نو ځینې خبرې دي چې دي اوس دلته کې موږ اورېدلي دي چې د کمیټۍ کم ځیګونه چې دي هغه کې نور څه سره روان دي چې د هغې مخنیوی وشي. دا خبره هم راته کوم اے ډي صاحب ناست دی نو د ویلیج کونسل په لیول باندې دوی به هم خبره وکړي چې د ویلیج کونسل په لیول نه سیکرټري پوه دی نه چیرمین پوه دی. کم از کم تاسو خپل سیکرټریانو له ټرینینګ ورکوئ که زموږ رول پکې صحیح چې موږ دې دفتر ته ځو که دغه لیولي چې د سراړو پکې څه خبره نه وي نو چې نه ځو. د ایجوکیشن زموږ دا مشر ناست دی اوس برتیانې وشوې زموږ په ویلیج کونسل کې 14 سیټونه ډک شو. د سر یو سکول دی د هغې کې یو استاد دی هغه د کارۍ کلي نه ځي زما په خیال کم از کم په 1.5 غنټه کې به رسي. او بیا یو ټیچر دی 6 کلاسې دي ورته چې هغه ته 300 کسان ناست یا چې حاضري علي یو کلاس علي 15 کلاسه ورته بهري. نو مهرباني وکړئ که کرایه ولې نیسئ په پرایورټي بیس باندې ستاسو نه دا دغه غواړو. موږ پکې درغلي د کلي مشران درغلي هم دي ستاسو خواله د ډي او صاحب خواله هم تللي دي خو له اوسه پورې د هغې